اوبو انتظامات خو په هر ریس کې نه دي. اوبه پکې هم نه وي، تږي شوي ډېر زیات وو. هلته هم څه نه وو کړي، دلته هم د اوبو مسله پکې لږه وه چې لکه اوبه نه وي میلاو شوي. حکومت نه دا دغه دی چې اوبه او د ناستې ځای بسم الله الرحمن الرحیم. د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو السلام علیکم. نن کتونکو په ملم جبر روډ باندې ولاړ یو او د وینټر ټوریزم د پرمختګ د لپاره ضلعي انتظامی دلته یو سایکل ریس مقابله انعقاد کړو. هغه سایکل ریس مقابله جو 3 کیلومتر او هغه په چړای باندې ختلو. ډیر ماشومانان د 15 کال نو او د 15 کالو پورې ماشومانان په دې ریس کې حصہ واخیسته. ریس خو شو د وینټر ټوریزم ته فروغ هم ورکوي، خو ضلعي انتظامیه چې کم پیمنټ د سیاحت د پرمختګ د لپاره ورکوي، نو پکار دا ده چې یاره هغه ماشومان دا څوک چې په دې مقابلو کې حصه والي هغوی ته بیا هم څه نه څه فیسیلیټیز ورکړي، څه نه څه سهولیات ورلورکړي. ډېر داسې ماشومانان دي چې هغو ریس کمپلیټ کو، اوس په اوبو پسې ګرځي، د اوبو د څښلو انتظام نشته دی. د راغلي ریس له دي 3 کیلومتر په غره کې ریس ولګو په روډ باندې، خو د اوبو انتظام نشته. نن راځو هغه ماشومانان ته سره تاسو ملاوو چې دا ماشومانان دي د دوی د ریس د مقابلو بدل باندې دلته ټوریزم ته پرمختګ ملاویږي، خو د هغه ماشومانو د اوبو انتظام هم نشته. راځي د دغه ماشومانو خبرې ستاسو سره وړاندې کوو. د ذکر دی چې د اوبو انتظامات خو په هر ریس کې نه دي. واده په کار دی چې اوبه جوسو د وړولو ورکوي، چې دا وړوله مرۍ صحیح تلای صحیح ښکلي کوي. واده برابرې سټي زه سوات جنرال سکرټري یم، نو ما دا ویلي وو لاول مو چې دا اوبه ما دا شیز جیبي نو دا ښایي واړه لږ برابرې سټي، اوس بنشته ټول واړه وایي موږ تږي شوي یو. زما د حکومت نه دا دغه دی چې اوبه او د ناستې ځای او دا سایکلین والا دغه شي چې کوم موږ فینیشینګ وکړو او موږ ډېر سیوا تږي شوي، د دغه مسله لکه د اوبو مسله پکې لږه وه چې لکه اوبه نه وي میلاو شوي، او نور هم لکه زموږ د سایکلو مسله ده وکې لکه زموږ سایکل داسې د ریسینګ لپاره برابر نه دي. او مشکلات خو دا و چې اوبه پکې هم نه وي، تږي شوي ډېر زیات وو، او هلته هم څه نه وو کړي، دلته هم دا حل دی. او انتظام پکې خامخا پکار دی، په لاره کې واړه ستړي شي، تږي شي، اوبه بیا څکي په لاره کې. جار ماشوم زی چاپیره ګرځي و یاره اوبه نشته. زه اوس ان شاء الله څه کوم چې کم دی کنه جوس او ورس به ان شاء الله پرووایډ کوم دا ان شاء الله.